نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العظيم سورة النور یوشتم نمبر آیت دی اتلسم پارا د دې رکو د مخکې رکو سر ربط او مناسبت دادی چې په مخکې رکو کې واقعات افک ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا داغی براءت او د تهمت لګونکو ذکر وشو او چاچی تهمت لګولیو رئیس المنافقین ابی ابن سلول کافر داغه په وسوسه کې چې کوم مسلمانان مبتلا شو داغي توبه ذکر شو نو په دې رکوع کې هم د دغي مؤمنانو مسلمانانو چې کوم د دې کافر په وسوسه کې راغلیو داغي تذکرہ د توبې او د الله پاک په غي باندې انعام بیان دي الله پاک فرمایي اے مؤمنانو تاسو د شیطان تابعداري مکوئ دا شیطان تاسو ته د بی حیاي او د ناروا کار حکم کوي لکه دا رئیس المنافقین کافر د شیطان ملګری دی نو دی په خپلم په فضولیاتو کې لګیا دي تاسو مسلمانان په دې باندې دوکه کوي نو د دې ملګرتیا تاسو مکوئ او بل الله پاک فرمایي چې چېرې پتا سو باندې ما خپل فضل نوي کړی او تاسو مسلمانانو دا توبه می قبول کړي نوي نو تر د قیامت د ورځې پورې به تاسو د دې ګناه د دې نحوست نه پاک شوي نه وي ځکه تاسو د دې شیطان ابی ابن سلول کافر په وسوسه کې راغلی لیکن چې تاسو مسلمانانو توبه وستل بیا می پاک کړی دغه صحابه لکه حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه حضرت مستح رضی اللہ عنہ حضرت حمنا بنت جحش رضی اللہ عنہ دی توبہ اوستلا اللہ پاک داغی گناہ نبی مکمل پاک کرل اللہ فرمائی دا پتاس انعام او فضلو کو ورنک فضل میں نوی کڑی نتاسو و چرتم دا دی گناہ نا پاک شوی نوی دا دمر لوی گناہ دین معلوم دا شوا چې صحابه کرام کم گناہونه کړي دي الله رب العالمین ورته معاف کړي دي لکه الله فرمایي ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولكن الله یزکی من یشاء کچر پتا سو باندې فضل نوي نو پاکړي به نه وي لیکن فضل می د باندې او ګناه می د معاف کړه بدا نوی چې صحابه کرام گناہونه کړ صحابو کو گناہ کړي مو الله معاف کړي دي تا تر دوباره وینا ضرورت نشتا چې تو صحابه نعوذ بالله گناهګار خلق باندې کتابونو یو مثال ذکر کړ یو د عام مسلمان گناہونه او یو د صحابو گناہونه د صحابو د گناه مثال داسې دي لکه د سړی په کپړو کې یو بٹن نشتا تڼه پکې نشتا او دیوی دا خمړه آسان کار دې ستنې راواغستا او بٹن راواغستلا او ځان له دې کپړو کې دا بٹن پخپل ولګول دا د صحابي مثال دی او د عام سړی د ګناه مثال داسې دی لکه د کپړو ګنډل استاد دی ټیلر دی نو په یو بٹن په دو بٹنو باندې د تاسو ټیلر نه وای نو که یو گناه کو گناهونه د صحابي نه وشول نو دته مجرم او ګناګار نه وي الله معاف کړی دي
او د عام امتی مثال دا د ټیلر دی ټیلر د کپړو استاد دی مسلمان ګناهګار دی دا ویل شي چې فلانی مسلمان ګناهګار دی لیکن صحابه مبارک نشي ویلي څنګه چې صحابي مثال می تاسو ته بیان کو د یوې تڼۍ یو بټن لګولو باندې سړی ټیلر نه جوړیږي نو کله دې صحابي نه ګناه د شوی دی اسلام راوړل نه بعد نو دې باندې دې مجرم او ګناهګار نه جوړیږي الله معاف نو چې الله پاک معاف کو نو ته به د دینم په غلط طریقې سره نالې نوم به اخلي صحیح طریقې سره د هر صحابي نوم چې اخلي هغه سره به رضی الله عنه دواب وته چې الله ته خوشاله صحابي دي مونږ چې مسلمانان یو دا برکت د صحابه دي زمون دی په خبر تا حضرت سنان ابن سلمہ رضی الله عنه سره د ډیرو ملګرو راغلو مونږ چې مسلمانان یو دا د پیغمبر علیہ السلام دغه شاګرد برکت دی ورنه مونږ ته د دین چار رسول نبی علیہ السلام کو یو انسان لیکن الله ول ملګری داس قربانه والا ورکړ چې په تمام دنیا کې د پیغمبر علیہ السلام هغه دین ورسو نن د دنیا په هر ګټ کې ګورا د پیغمبر علیہ السلام د شاګردانو خدمت پر معلومیږي او تا ته ملاويږي د صحابو نوم چې اخري خب ادب احترام با د صحابو سره مینه ساتل دا زموږ ایمان دی د صحابو دفاع کول دا د ایمان علامه ده او د صحابو سره مینه ساتل د دې ادب کول دا زموږ د مسلمانانو د ایمان ضرورت دی بی ادبیه سم خندا او بیا به صحابه په ډیر ادب کې ځکه دا د پیغمبر علیہ السلام خادمان چې یو سړی زما د پیغمبر سره مینه ده نو داغه د خادم سره هم مینه کې داغه د شاګرد سره مینه کې او کنه زما د پیغمبر سره مینه ده او شاګردانو پسې بدر دی لکه نن سبا د اشیاءګان لګیا دي نو دوی دروغ وي چې موږ د پیغمبر سره مینه دروغ جن دي کدی مینه او خدا خدمت چا سره کړی دي او کومه خادمان هغه سره مینه سات بیا الله جل شانه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک یو آیت نازل دا حضرت مستح رضی الله عنه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ترور زوی د دې مین د خويند دی په خپل منصب لکه تفسیر جلالین لیکي ابن خاله د خاله زوی یعنی د ترور زوی د چې کله د تهمت دا واقعا راغله او حضرت مستح رضی الله عنه د ابی ابن سلول په وسوسه کې راغی ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه صدقې ډیر کولی دا مستح رضی الله عنه چې دا غریبو مالی لحاظ سره غریبو نو دی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره اخلاص کو امداد به وسره کو مالی وجګه د تهمت دا واقعا راغله او په دې تهمت په دې وسوسه کې دا صحابي مستح رضی الله عنه راغله لکه پرون واقعات رسول ابو بکر صدیق رضی الله عنه قسم وکړ چې آینده د پاره به زم استخسرا امداد نکوم زو سره امداد هم کوم د ترور زویم هم دي او دم زما په لور ام المؤمنین باندې د تهمت په خبره کې وسوسې نو شکار شو قسم وکړ د سره به امداد نکوم زو سره حکم او دي درس کې الله پاک دا آیت نازل کړ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى او بیا الله فرمای تاسو خو خنه چې الله تاسو تر بخنو چې تاسو ګناهونه معاف کړي نو د هر مسلمان دا خوخي چې الله ما ته معافي وکړي چې کله دا آیت نازل شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل قسم مات او د مخکې وسره ډیر اخلاص شروع نن بس وګدا سي وکي چې سړی ستا په لور تهمت لګي صدقه او اخلاص او احسان خو لا غټه خبره ده څوک سره خبر هم نه کوي او دغه صدیق اکبر رضی الله عنه مخکې به چې سره کم امداد کو دا غینه وسره ډیر شروع چې الله پاک آیت نازل کو دا د صدیق اکبر رضی الله عنه فضیلت دی چې الله جل شانه په حکم د الله رب العالمین په احکامات باندې دومره خیر طریقې سره عمل کوونکی
او بیا الله پاک فرمای چې کوم کسان په پاک دامن زنانه باندې د زنا تهمت لګي لکه د دې مصداق دغه ابی ابن سلول سوچه کافر دغه تهمت لګولو الله فرمای چې په دې باندې په دنیا کې لعنت او په آخرت کې لعنت او آخرت کې ودی د پاره لوی عذاب هغه لوی عذاب د جهنم او د قیامت د ورځې سختي ذکر کی چې د قیامت ورځ راشي نو په هر انسان باندې د خپې د لاسونه د جبا دا خپل گواهی ورکړي چې دا ګناهونه دي سړی کړی د قیامت د ورځې بیا که چا هر څومره نیک اعمال کړي یا بد اعمال هر انسان ته د خپل عمل مطابق بدله ملوش او بیا الله رب العالمین یو خپل قانون ذکر کړي قانون دا دی چې ناکار او پلیت انسان داغي میلان خپل جنس تکیږي نو د زناکار میلان زناکار تکیږي د کافر میلان د کافر تکیږي او د مسلمان او د نیک عمل انسان میلان نیک عمل تکیږي کوم زنانه چې بی حیاوي ناکاروي زناکاروي نو داغي د هغه خپل جنس مطابق نارینه ته مینه محبت وي چې څنګه هغه وی لکه د ډم تعلق د ډمو سره او دا شان د هر چا د نیکانو خلقو ته نیکانو سره کني که زنانه وي ناغه خپل رشتہ نیک ځای کې غواړي او که بد وي نو بد ځای کې غواړي اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو نیک انسان دی نو دل الله پاک بیکار بیبي نو ورکړي نیک ورکړي ټولې بیبيان د پیغمبر علیه السلام زمنګ د مسلمانانو مین دي په مقدس مکه ته نیکان خلک تیر شوي د یو قانون ذکر کړه کافرانو په ذهنونو کې څه شبهات دي دا غلط دي پیغمبر علیه السلام ته الله پاک بیکار بیبيان نه دی ورکړي او بیا الله پاک فرمایي چې دا او حضرت صفوان ابن معطل رضی الله عنه او ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها دا الله پاک بری کړل د دې منافق د دې وسوسې نه دی بچ کړل هغه وسوسه ډیره واچوله لیکن الله پاک د دې براءت بیان اوس په دې کې یو مسله ذهن کې یاد وساتئ مفسرین ذکر کړی دا په کوم وخت چې دا آیاتونه د عفت او د براءت نو نازل شوي عائشہ رضی الله عنها زمونږ د مسلمانانو مور په باره کې د منافق وسوسه ورکړه او بعض صحابه د هغې شکار شول نو په هغه وخت کې خو د هغې مطابق سزا حکم نازل شو هغه حد قذف ته ملو شو لیکن د دې نه بعد که یو انسان ام المؤمنین په باره کې کوم قسم نازیبه الفاظ استعمال کړل کاغه د زنا وي کاغه د تهمت وي او کاغه نور سپک الفاظ دا سړی په اتفاق د امت سره کافر ګڼل شي دا سړی د پیغمبر بیبي بس خبره وکړي دا سړی به کافر ګڼل شي او نن سبا شیعاګان لګیا دي صحابو پسې ګډې وډې وي نو په دې مسله کې دا کافران دي شیعه چې دا کافر دي ځکه د پیغمبر علیه السلام د ډیر دین نه انکار کوي او بیا به ادب دومره دي چې د پیغمبر علیه السلام بیبیان او شاګردانو پسې خبرې کوي نو په دې مسله کې دي کافر نور د کفر وجوهات ډیر دي او مختصرا الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تتبعوا خطوات الشیطان تاسو تابعداري مکوئ د لارو د شیطان ومن يتبع خطوات الشیطان او رسول چا تابعداري کی د قدمونو د لارو د شیطان فانه یامر بالفحشاء والمنکر پس یقینا دا شیطان حکم کوي دتا بالفحشاء د بحیاء والمنکر او د ګناه د کار ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کچرنه فضل د الله پاک او رحمت د الله پاک ما زکا منکم من احد ابدا نو به پاک کړي استاسنا من احد حسو ابدا حس کلا یعنی د چا توبه قبول کړي نوا ولكن الله يزكي من يشاء لیکن الله پاک پاکوي د ګناهونو
من غچال یشاو چاته چې د الله خوښي توبه قبول کړي والله سميع عليم او الله پاک اوریدونکي د تاسو د توبه علیم فی د تاسو فضلونو باندې ولا یأتل اول الفضل منکم او قسم دې نخري خاوندان د فضیلت تاسو نه وسعت مالدارا ايتو للقربى دا چې دی ورکړنه کوي رشتہ دارانو ته والمساکین او غریبانانو ته والمهاجرین فی سبیل الله مهاجرین فی سبیل الله تا وليعفو او بکار چې دی مخ اړوي یا عفو کوي وليصلحوا دی درگذر کوي اعراض کوي سزا نه ور کوي دشمنی نه کوي الا تحبون ایتا سنخو خوي ان یغفر الله لكم چلا بغنو کی تاسو تا والله غفور رحیم الله پاک بخون کی مهربان دی ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات یقنا کسان چغی تهمت دگی د زنا المحصنات فپاک دامن زنانا الغافلات چنا خبر دی ذبی حیاینا المؤمنات چ مؤمنان درکد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بی بی پدی چا تهمت لگو لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنت تو کی شو بدی باندې په دنیا او آخرت کې ولو عذاب عظیم او بدی د پار عذاب لوی یوم پاورز باندې تشهد علیهم السنتهم چې گواہی ورکی په دی باندې دوی جبی وای دی مولا سند دوی ورجل مخفید دوی بما كانوا يعملون بسبب د عمل دوی چې دی کوم عمل کړی دی یوم اذن پاورز باندې یوفیهم الله دینهم الحق ورب ورکی الله پاک بدل دوی تا الحق الاشتیا ويعلمون دی فیږي او يعلمون دی بفیشي ان الله هو الحق المبين بشک الله پاک دا حق ذات دی المبين وضاحت کون کیو د حق او د باطل فیصله کون کی ذات دی الخبيثات للخبيثين پلیت زنانا د پلیت سړو د پار دی والخبيثون للخبيثات او پلیت نارینا د پلیت زنانو د پار دی یعنی میلان د دی خپل طبیعت مطابق یو بل تکیږي والطيبات للطيبين او پاک دامن بھی بیان د پاک دامن سړو د پار دی والطيبون للطيبات او پاک دامن سړی د پاک دامن زنانو د پار دی میلان یو بل تکیږي اولئک دا کسان چې دی لک ام المؤمنین او صفوان رضی الله عنهم مبرؤون مما يقولون دی بری او پاک دا غسنا چې ویا دا منافقان لکو بی ابن سلول لهم ببابی دا پارا مغفرة بخنا ورزق کریم او رزق دا عزت. واخر دعوانا